وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی چې بعض خلک اولاد نه لري، نو هغه ته بعض نور خلک اولاد ورکوي یا دوی مطالبه کوي د هغوی نه، نو بل چاته اولاد ورکول د دې څه حکم دی؟ اصل کې اولاد دا د دنیا په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی، او د دنیا بعض نعمتونه داسې دي چې هغه الله پاک بعض بندگانو ته نه دی ورکړي. نو کوم چاته چې الله پاک دغه نعمت ورکړی دی، کاغه دغه نعمت بل چاته ورکړي، یعنی دا اولاد بل چاته ورکړي، نو دا جایز دی، خو لیکن څو شرطونه دي پکې. یو شرط دا دی چې اول خو به دغه ماشوم یا ماشومې ته خپل مور شوده ورکړي، خپل میعاد او خپل اندازې پورې، هغې نه پسې بیا ورکوی شي. دویم دا چې دغه ماشوم چې ورکړی شي، نو دا به د هغوی بچی نشي ګڼلی، د دغه ماشوم نسبت به خپل حقیقي مور او پلار ته کېږي. داسې نه چې د دوی نه نسبت کټ شي او چاته چې ورکړی دی هغې ته نسبت کېږي چې دا د پلانی زوی دی، نو دا جایز نه دی شریعت کې. د هر اولاد به نسبت خپل مور او پلار ته کېږي. او دریم شرط پکې دا دی چې دا کم چاته اولاد ورکوي، نو هغې دغه ماشوم د هغې د میراث مستحق نشي جوړېدی. د میراث حقدار چې دا ماشوم جوړیږي، نو د خپل مور او پلار د میراث حقدار جوړیږي. چاته چې ورکړی دی د هغې په میراث کې د دغه ماشوم برخه نه وي. یو خو هسې که یو څوک څه ورکوي نو ډېره ښه ده، لیکن د میراث په حیثیت باندې دغه ماشوم چې چاته یې ورکړی دی د هغې نه حقدار نشي جوړېدی، بلکې د خپل حقیقي مور او پلار د میراث حقدار به وي. او بله دا ده چې دغه ماشوم چې کله بالغ شي، نو که چېرته دغه ماشوم هلک وي، نو دغه زنانه یا په دې کور کې چې نورې زنانه دي، دغه ماشوم اوس د هغې دپاره چې بالغ شو، اوس پردی دی، دوی به پرده کوي د دغه ماشوم نه. او که چېرته جینۍ وه، نو په دې کور کې چې مثلا کم نارینه دي، دغه جینۍ به د دغه زنانو نه د دغه نارینهو نه پرده کوي. نو دغه شرایط چې وي، نو بیا ورکوی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورور سوال کړی و مخکې د قضا منځ په باره کې، نو یو معلوم منځونه یې، معلوم منځونه مثلا 4 دي، 5 دي، 10 دي د تا نه قضا شوي دي، نو هغه به په خپل ترتیب باندې د هغې قضا راوړي. چې کوم ډک دي هغه ډک، چې کوم تش دي هغه تش. او د ماښام 3 رکعاته دي، 3 رکعاته قضا به راوړي. د ماښام د ماسخوتن وتر 3 رکعاته دي، به 3 رکعاته راګرځئ. یو نامعلوم منځونه یې، بې شمېره منځونه، د کلونو منځونه چې د سړي نه قضا شوي، نو چې د هغې قضا ته راوړې، نو د ماښام منځ هغه دی 3 رکعاته، خو ته به 4 رکعاته کوې، خو 3 رکعات نه پس به هم کښېنې، 3 رکعات به هم ډک کوې، او 4 نه پس به هم کښېنې. او د هغې وجه دا ده چې اصل کې دغه منځونه چونکې نامعلومه دي، نو کله ناکله یو سړی بېلمازه یې منځونه یې نه یې کړي، خو کله ناکله یو منځ ته برابر شوي کړي، یا د بل چا د مجبورۍ د وجې نه یې وکړي. نو که چېرته دغه منځ د تا نه قضا شوی و، نو هغه قضا کې حساب شو، او که قضا شوی نه و هغه دې کړی و، نو دغه بیا 4 رکعاته بیا نفل ګرځي. یو بل سوال کړی دی مخکې د ماشوم په باره کې سوال کړی و، نو ما جواب وکړ چې ماشوم ته به مور شوده ورکوي خپل. البته که په هغه کور کې بله زنانه هغه شوده ورکوي، نو کومه زنانه چې اولاد د بل چا نه غواړي، نو د هغې خو اولاد نه وي، ځکه یې د بل چا نه غواړي. او
او چې اولاد نه نو بیا شودم نه نو هغه به د کم ځای نه شوده ورکوي. البته د بازار شوده نو د بازار شوده د ماشوم لپاره مفید نه دی. مور به بیا خپل شوده ورکوي. که چېرته په هغه کور کې زنانه وي چاته چې ورکوي هغه زنانه شوده ورکوي نو دام صحیح ده. خو که هغه زنانه د هغې شوده نه نو خپله مور به شوده ورکوي. د بازار شوده یا مثلا د چیلی شوده یا د نورو حیواناتو شوده هغه د ماشوم لپاره مفید هم نه دي. دویم دا ده چې د ماشوم په مور باندې حق ده د پیو ورکولو. یو بل سوال کړی دی چې یو زنانه هغه د قرآن کریم تعلیم حاصلوي او هغې باندې ماهواري بیماری راشي نو د ماهوارۍ په زمانه کې تلاوت کول د دې زنانه لپاره بند دي. البته که بل څوک سبق ورته وایي نو دا صرف اورېدی شي وایي به نه. یا مثلا که دا زنانه بل چاته سبق ښایي نو داسې یو کلمه ورته ښودی شي، مثلا الحمد لله رب العالمین داسې ښودی شي الحمد لله دقه شان ښودی شي. نور تلاوت کول صحیح دا د زنانه دپاره د بیماری په حالت کې بند دی. یو بل سوال کړی دی وایي چې د زړه د سکون او د اطمینان دپاره وظیفه نو تاسو یا عزیزو یا فتاحو دغه وایي سحر او ماښام 100 کرتی یا عزیزو یا فتاحو.